أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دا سورة البقرة دا مدنی سورت دے پا مدینہ کی نازل شوئے دے. پا ترتیب نزولی کی دا 87 نمبر سورت دے و اتیایم نازل شوئے دے. ورسول سورت متوففین نا 86 سورتنا دا دین مخ کی نازل شوئے دی او دا 87 نمبر باندې دی. آغا ترتیب سره چې د لوح محفوظ نا دنیا ته الله تبارک و تعالی دارا لیگا او په ترتیب مصحفی عثمانی قرآنی سره دا دویم نمبر سورت دی د سورت فاتحین ورستو. آیاتنا په دې سورت کې 286 دي 280 رکوګانې په دې کې 40 دي. د دې متعلق اول نه یو څو خبرې. اوله خبره ربط د سورت بقره د سورت فاتحه سره. اتسوا جوا چې سورة البقره د سورة فاتحین ورستو شوا او دی پسې شوا. په ترتیب د سورتونو کې کومنګ ګورو سورة الفاتحه 5 نمبر سورتو د اسمان نه چراغلو. سورة بقره 87 نمبر سورت دی نو داولی په یو بل پسې شو. د دې ربط تعلق جوړ رشتہ و مناسبت سره. دویمه خبره نمونه د سورة البقره څومره دي. دریمه خبره فضائل د سورة بقره چې د دې څه فضائل دي او څه فضیلتونه دي. څلورمه خبره دعوه د سورة بقره چې په دې کې مین مرکزی مسله کومه یو ده. او پنځمه خبره خلاصه د سورة بقره. نو اولنۍ خبره چې ربط د مخ کې سره نو دا خو ګڼ وجوه دي. منګ دلته صرف د دې یو ربط بیانو. نور ډیر زیات ربطونه دي او ډیر زیات تعلقونه جديدي. لکه یو ربط د دې سورت فاتحه کې اجمالو نو په دې سورت کې د هغې تفصیل دی. ور قانون دی چې کله اجمال ذکر شي او بیا په هغې پسې وروستو تفصیل وشي نو دا خبره اوقاف ذهني په ذهن کې دا ډېره ښه پرېوځي. که ستاسو خیالي اخبار چې تاسو ګورئ یا خبرونه ګورئ نو په اخبار کې لاول بره سرنامه ورکړی شوي تفصیل بیا لاندې غټې غټې خبرې اول بره په اجمال کې وای داسې وشو بیا لاندې تفصیل کړی څه چل شوی دی. خبرونه چې اورئ نو پای کې اول غټې غټې خبرې په یو ځل باندې هغه ووایي اټولی وای او د هغې نه وروستو بیا د هغې تفصیل کوي. نو دې سره دا خبره ښه په ذهن کې لاول کینی.
لکه سورت فاتحه کې ټول د قرآن علمونه را جمع شیو، نو سورت بقره کې سورت فاتحه کې نو سورت بقره کې داغي تفصیل کوي او داغي وضاحت کوي. لکه هلته د دریو ډلو بیان وشه، انعام والا، دویمه ډله غضب والا او دریمه ډله ضالین. د دې دریوانو تفصیل به په دې صورت کې کیږي. د انعام والا باس بم کیږي، د غضب والا او د ضالینو. دویمه خبره نمونه د سورت بقره. د دې سورت یو نوم دی سورت البقره. اوس دا بقره ورته ولې وایي؟ نوم به هم وایو، د هغې وجه به هم وایو چې دا نوم ورته ولې وایي. سورت البقره ورته ولې وایي؟ د هغې وجه دا ده چې بقره غوا ته وایي. په عربی کې بقره غوا ته ویل کېږي. او دا سورت چې موږ وګورو د دې په 67 68 69 70 71 په دې آیاتونو کې د غوا واقعه او د غوا قصه بیان شوې ده. او په دې کې رد دی په خلکو باندې چې د غوا بندگی به کوله، چې کله به باران نه کېده د غوا په لکۍ پورې به واښه وتاړه او هغې ته به اور ورته که. او د هغې د عقیده وه چې کله غوا ته تکلیف وي نو الله رب العالمین بیا باران راوری او الله هم په دې خفه کېږي. نو غوا د هغې بندګي به یې کوله او د هغې عبادت به یې کوه، اوس هم کوي هندوان. دویم نوم د دې دی سورت پستات القرآن. پستات ویلی کېږي خیمې ته، ټینټ خیمه. دې ته هم د قرآن خیمه وایي. څنګه چې خیمه د انسانانو نه راتاوي او په هغې باندې رابندی، انسانان پکې دندی، دغه شان دا صورت خپلو مضامینو نه راتاو دی. څومره مضامین دي د هغې نه دا راتاو دی. د عقایدو خبرې پکې شته، د اعمالو شته، د معاملاتو شته. دریم نوم د دې دی سنام القرآن، د قرآن اوچتوالی. سنام ویلی کېږي کف ته، د غوایې چې کوم کفي هغې ته سنام وایي. اوچتوالی د قرآن دی. څنګه چې دا کف په غوایې باندې وي نو د دې ټول غوایې نه دا اوچتي په دې ملا باندې. دغه شان دا قرآن کریم هم دا سورت بقره هم په اعلی مضامینو باندې مشتمله ده. څلورم نوم د دې سورت زهره. سورت زهره ورته د دې وجې نه وایي چې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اقرأوا الزهراوین، دا دوا پړقېدونکي سورتونه وایي چې یو سورت بقره ده او بل سورت آل عمران دی. فضایلو کې ورده دا حدیث پورا بیان شي. دا څلور نمونه دي د سورت بقره. درېمه خبره فضیلتونه د سورت بقره. نو یو فضیلت د دې دا دی په ترمذی شریف کې چې دا حدیثو کتاب دی، پای کې یو روایت ذکر دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو یو ډله د جهاد لپاره لیږله. پای کې د امیر انتخاب و چې رڅوک پکې امیر مقرر کو. نو یو کس ته پکې سورت بقره ډېره ښکلې یاده وه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته ویل فاذهب فانت امیرهم. او هغه ډېر وړوکی و دا سړی، دا د دې نورو نه کشر و د عمر په اعتبار سره. خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی په دې خلکو باندې امیر تشوي، ځکه وجه دا ده تا ته سورت بقره ښه یاده ده. دویم فضیلت درې دا دی
چې په مدینه کې چې اول سورت کم نازل شوی دی نو هغه دا سورت بقره ده صرف او دا په دې اولنی وخت کې د مدینی په اولنی وخت کې یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام هجرت چې وکړ نو په اولنی وخت کې دا سورت نازل شوی دی او دا سورت په یو ځل باندې نازل شوی دی صرف 3 آیاتونه دا وروسته نازل شوی دي دا 3 آیاتونه پکې داسې دي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات نه 9 ورځې مخکې دا نازل شوی دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې وفات کېده نو دا 9 ورځې مخکې دا 3 آیاتونه نازل شو د سورۃ بقره 281 282 283 دا آیاتونه ابراشی داغي خپل ځای کې خو 281 282 283 دا آیاتونه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات نه 9 ورځې مخکې نازل شوي دي دریم فضیلت دریدارې حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمه الله په تفسیر ابن کثیر کې اغلی کلی چې په دې صورت کې 1000 اوامر دي یعنی 1000 د خبرې دي چې الله حکم کړی دی 1000 په دې کې نواهی دي یعنی چې الله منع کړل نو هغه 1000 دي 1000 په دې کې اخبار دي خبرونه دي او د دې صورت کلمات 6121 کلمات دي او د دې حرفونه چې شمار علماء شمار کړی دي چې دغه څومره حرفونه دي نو 25500 حرفونه دي په دې صورت کې نو ځان له شمار لګاوه چې یو حرف باندې څومره نیکی ملاویږي لس او بیا د رمضان شعبان په دې میاشتو کې بیا ډیر اجر لري نو چې ډیر اجر لري ځکه وجه دا ده کنه رمضان شعبان مسلمان قرآن دې یو بل سره ډیر گہرا تعلق دی چې شعبان میاشي رمضانی مسلمانی او قرآنی نو دې کې بیا فضیلت نورم زیاتیږي او بیا چې کله ترجمه سره دا بیا نورم اجر زیات نو 25500 حرفونه دي په دې کې سلورم فضیلت درې دا دی د سورۃ بقره سره 22880 ملائک راغلیو لکه نور سورتونه چې براتله یو ملک براوړه یو فرشته سورۃ بقره سره 22880 ملائک راغلي دا په څنګه ترتیب سره د یو آیات سره 80 ملائک راغلي لکه یو آیات الف لام میم دویم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین نو 286 آیاتونه دي او د یو آیات سره 80 ملائک راغلي نو ټول آیاتونه 286 نو غیلا په 80 کې ضرب ورکې نو دغه تعداد ته راځي 22880 ملائک ټول راغلي پنځم فضیلت دریدارې چې دا دومره عجیبه صورت دی چې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زوی د دې صورت په یادولو کې اته کال تیر کړیو د دې مقصد نه و چې هغه کمزوري او ذهن او حافظه کمزوري و نه دا دومره غټ صورت دی او دومره لوی صورت دی دومره علم پکې پروت دی چې داغه دقایق داغه نکات داغه علمونه یادول نو اته کال پکې تیر شو او بیا د پلار عمر رضی الله تعالی عنہ په 12 کالو کې دا صورت یاد کړو او شکل یاد کا نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ او خلال کړو د خوشالینا خوشالو چې سورۃ بقره می سره د علمونو نه یاد کړه او خیال ک امام قرطبی رحم الله دا وایي
شپږم فضیلت دریدارې مسلم شریف کی حدیث دے 1874 نمبر حدیث دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اقرأوا القرآن قرآن لولی فإنه یجیء یوم القیامت شفیعا لأصحابه زکدابا پورز د قیامت باندی راضی او سپارش بکی د خپل وینکو د پارا او بیا ورپسې نبی علیہ السلام وی اقرأوا الزهراوین دا دوا پلقیدن کی سورتنا دا خامخا وی البقرة و آل عمران سورت بقرہ لولی او سورت آل عمران لولی فإنهما تأتیان یوم القیامت زکدا دوانا پورز د قیامت باندې برازی کأنهما غمامتانی گویا چې دا دوانا وریزی دی خپل ویون کی د پاسه با د وریزی پشان ګرځي باغه سخت گرمای کی او کأنهما فرقان من طیر صوافا او یا بدا دس رازی لکا د مارغانو یو ډلا د مارغانو یو لخکری او قطار جوړ کړی ورل یا لکه د وریزو پشان او یا بر مارغان داسې قطار سب په سب باندې ولاړی او په دې سړی باندې بسوره کوي تحاجان عن صاحبهما دابا دپا کوي د خپل ویون کینا دا دوانه سورتونه چې چا په خپل عمل کې راوستي دي او دا سورتونه بار بار واینو دا با د خپل ویون کینا دپا کوي او دا غي حفاظت بکئی بیا نبی علیہ السلام وی اقرأوا سورة البقرہ اے زما امتیانو سورت بقرہ وائی فإن أخذها برکت زکاد دے اغستل برکت دے سورت بقرہ اغستل برکت دے وترکها حسرت دے سورت بقری پر خودل افسوس دے ولا تستطيعها البطولا او طاقت نلری د دې باطل پرسا قال معاویہ بلغنی ان البطولة السحرة معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وی د باطلانو نه مراد ساحران دي جادوگر دي چې جادوگر د دې طاقت نشي لرلې بل فضیلت وم نمبر دریدارې عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل دی دے فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائی من قرأ آیتین من آخر سورة البقرہ من لیلت کفتاہ بخاری شریف کی حدیث دے نبی علیہ السلام فرمائی چاچے دا سورة بقری آخرانی دو آیاتنا دشپی والوسطہ نو دا والله د شپې د عبادت نه پوره دي ماسختن کې دی ویلا او د شپې نو لکه ټول شپه چې د بندګۍ کې تیر کړه په عبادت کې آخرانی آیاتونه دي او دا ټول صورت د دې باره کې عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا ټول سورت بقره چا د شپې ولوستو د شپې شپه کم وخت نه چې ماخام بانګوي آغا دا سهار پوری دا ټول شپه په دې کې څه ټیم کې چا وایا نو اې دغه انسان کور تبا دریش په شیطانان نشي ورتلې دریش په شیطانان د کور ته نشي ورتلې او د شیطانان هیڅ ضرر نشي رسولې او کچا د ورځې وایا نو درې ورځې د کور ته شیطانان نشي ورتلې دغه شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ویل دي ولا تجعلوا بيوتكم مقابر خپل کورونو نا مقبره ما جوړوي قبرونه ما جوړوي ان الشیطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة شیطان دا کور نه تختی چې پای کې سورته بقره لوسته کیږي او په روایت کې داسې دي
لا يدخلو الشیطانو اغا کورت شیطان نشی داخلی دے نبی علیہ السلام وی دخپل کوروننا مقبری ما جوڑوئی ادیریت ما جوڑوئی بلکہ سورت بقرہ پا کیوائی او چې کم کور کی داوی لکی کی شیطان اغا کورت نشی ورد لے اغا زین شیطان تختی دین او دا مسئلہ معلوم شوا چې په مقبرو کی پادرو کی تلاوتون نشتا ځکه نبی علیہ السلام بیا ولې سوای وای قم وای مقبری ته ما جوړوي چې قران پکې نه وایي نو پته ولګی چې بای کې نشته کنه نبی علیہ السلام وای د خپل کورونو مقبری ما جوړوي چې پای کې تلاوت نه کوي تلاوت پکې کوي سورته بقره ولولي د دې وجنه د خپل عبادت سنه سي سبا پکور کې هم کې پکور کې الله پکور کی د دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای د نفل د پاره بهترین زی اغدار چکور کی وږي زکه پرایزو د پاره بهترین زی جمعات دی خود سنتونو د پاره او د نوافلو د پاره بهترین زی اغه کور دی دې لپاره چکور کی کوم ماشومانی هغه تم پته لګي چې را د منسکی د دیو جن زینی ماشومان بیا غدا سی چاگه تا پا منزو وینی نو آغلا دا منزو سر شوق دا ماشوم توب ناغ سر پیدا شی دیو جن نبی علیہ السلام عادت داو آغا با نوافل او سنتون آغا کور کی کول در دی پزیلتون شنورم شتره خدا پور دی پلال دعوه دا صورت بقری دا دی صورت مرکزی مسئلہ لکه ما ویلیو چې لاول خدا ټول قرآن د الله یو تقریر دی او د دې ټول قرآن کریم یو مقصد دی هغه د الله یووالی الله یو منل په ذات او په صفاتو کې خو بیا دا قرآن کریم دا 114 سورتونه د الله رب العالمین یو تقریر دی یو بیان دی نو دی یو بیان او د یو تقریر داغیم بیا مقصدونه دی مرکزی مسئله پای کی دی دعوه دی تویل کیږي چې داغی د اثبات د پاره بیا دلایل ذکر کیږي نو د سورته بقره مرکزی مسله هغه مرکزی مسئله د څلور دی څلور مقصدونه دی پدې کې اوله دعوه دی اثبات د توحید د الله تعالی دویمه دعوه اثبات در رسالت در رسول الله صلی الله علیه وسلم دریم دعوه جهاد فی سبیل الله او څلورم دعوه انفاق فی سبیل الله دا څلور خبرې د دې دعوی اول د الله وحدانیت دویم د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت او دریم د دې لپاره جهاد او څلورم جهاد کې مال لګي نو انفاق فی سبیل الله خلاصه سورت بقری د دې نچوړ سره نګوره دا سورت څلوري سي دی ټول څلوري سي دی او پار ایسه کې یو مسله بیانېږي پاول ایسه کې مسله توحید دا دویم ایسه کې مسله د رسالت دا دریم ایسه کې مسله د جهاد دا او څلورم ایسه کې مسله د انفاق دا اول ایسه د ابتدا نه واخلا تر دا 97 نمبر آیت پوری د 97 نمبر آیت پوری 97 پکې داخل نه دی بلکې 96 چې ختم شي نو دا یې سبا ختم شي پدې ځای پوری دا قل من کان عدوا لجبريل فانه نزله دی نبی دوی مې شروع کی نو دا قل من کان عدوا لجبريل د دین دوی مشروع بما يعملون پوری دا اولنې حصہ والله بصیر بما يعملون اولنی سب دیزه ختمه دیزه پوری مسئله بیانېږي د الله د یووالي د الله د توحید اثبات د توحید په دې کې بیا دا اولنی حصہ والله ول به حصے بیا پای کې بابونه او در دې لپاره د خپل ترتیب دی په دې کې انسان ته پته ولګي چې د قران کې څه دي څه ماته الله ویل دي نو اوس دا موږ د ګوره په کار د اسانه خبره د موږ ټول یاد کو
چې د ابتدا نه د الف لام میم نه واخله د والله بصیر بما یعملون پورې مونږ ته الله د توحید خبره کوي. داور توحید اولنۍ دا مسله بیانېږي. په دې کې بیا بابونه دي، نو دا څلور باب را د اولنۍ سا څلور بابونه ده. اولنۍ باب د 21 نمبر آیات پورې، یعنی دا 21 پکې داخل نه دی، 20 چې ختم شي 20 نمبر آیات ان الله علی کل شیء قدیر پورې دا اولنۍ باب دی. وز د دې صرف وایو بیا چې الته ورسېدو بیا به نوره د هغې خلاصه وایو، خو د دې ځای پورې اوس دا ضروري ده. نو اولنۍ باب د 21 نمبر آیت پورې، نو په دې کې 15 خبرې الله رب العالمین موږ او تاسو ته کوي. اولنۍ خبره د قرآن کریم عظمت بیانوي. د قرآن کریم عظمت، ذالک الکتاب لا ریب فیه، ذالک الکتاب د عظیم الشان کتاب دی، شک پکې نشته. او دویمه خبره منعوم علیهم، الله رب العالمین داغي بیان کوي انعام والا خلق چاہی ته متقیان هم وای. نو دغه هدل للمتقین نواخلا دا وبالآخرة هم یوقنون پوری د دیو صفات به بیان شي. او بیا داغي د دنیا حکم اولئک علی هدى من ربهم، او داغي د آخرت حکم و اولئک هم المفلحون. دا دو خبرې شوي. درېمه خبره د مغضوب علیهم بحث بکی. مغضوب علیهم کافران، ان الذین کفروا سواء علیهم سره شروع شي، او داغي د دنیا حکم او د آخرت حکم ولهم عذاب عظیم پوری. بیا سلورمه خبره بیان د زوالینو او د منافقانو. ومن الناس من یقول نباغ شروع شي، او د منافقانو 14 غلط خویونه او 14 نخې به بیان شي، چې د منافق دا نښه ده، د منافق دا نښه ده، د منافق دا نښه ده، 16 نخې به د هغې بیان کی. او بیا مثلهم کمثل الذی سره 15مه خبره د دیو مثالونه، ځکه مثال سره مسله ښه واضحه کیږي. بیا به اولنۍ باب ختم شي، دویم به شروع کی، بیا په هغه ځای کې به دغه دویم باب خلاصه بیا وایو. نو په دې صورت باندې شروع کو. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کو منګه په مدد د نوم د الله، داسې الله چې عام مهربان دی او خاص مهربان دی. الف لام میم. الله تعالی فویږي په معنا او مطلب د دې حروف باندې. دلته ګوره منګه که ستاسو خیالي معنا ونه کړه، خو منګه ویل چې را د دې په معنا او مطلب باندې یو الله فویږي. دې ته حروف مقطعات وایي. او دا ګوره چې دلته منګه دا تفصیل وکړو، دا وضاحت هم وکړو، بس اخو صورتونو کې چې دا بیا راځي موږ ته به دا خبرې یادي، بیا به کې دا وضاحت نه وي. دې ته حروف مقطعات وایي. او مقطعات معنا دا ده جدا جدا. دې ته حروف مقطعات ځکه وایي چې دام جدا جدا ویل کېږي. لکه دا څه یو ځای نه شي ویلی، داسې نه چې علم غلط دی. دا چې وی نو بس الف به جدا وي، لام به جدا وي، میم به جدا وي. که ستاسو خیالي دا نور څومره آیاتونه دي نو هغه د یو بل سره جوړ د هغې راشي او یو ځای شي نو ویلی کېږي، او د دې جوړ نه راځي، دا به جدا جدا وي. الف لام میم. حروف مقطعات په قرآن کریم کې دا څومره دي نو ګوره هغه تکرار چې ته لرې کې، لکه ځینې حرفونه یو ځل، دوه ځله، درې ځله راغلي دي پکې، چې هغه درې ځله چې کوم راغلي دي هغه یو ځل شمار کې، نو بغیر د تکرار نه دا 14 حرفونه دي. 14. او چې تکرار سره شمار کې لکه یو دو ځله راغل دی، درې ځله راغل دی، نو 78 دي. یاد شو 14 بغیر د تکرار نه، او چې تکرار سره شمار کې نه بار بار هغه شماري، نو دا 78 دي. 28 د 29 سورتونو په ابتدا کې راغل دي.
یو کم دیر سورتونو پاول کی دا الفاظ راغل دی دا حروف مقطعات چې دا جدا جدا ویل کیږي 29 سورتونو پاول کی دا راځي نو دا یو سورت دی پاول کی ویلې شو نو 28 سورتونو پاول کی بیا دی دا وضاحت دا بیانای حروف مقطعات دا 29 سورتونو پاول کی چراغل دی او 14 دی 14 حرفونه دي او چې بار بار راغل دي نو 78 دي د دې د یادولو د پاره هم ډېره ښایسته طریقه ده چې ته دا ټول حرفونه زیات کما نو علماء مهنت کړل او دای په دې یو قول کې راجمع کړل دي نص حکیم له سر دې کې دا ټول 14 باندې راجمع شو نص نون صاد حکیم حا کاف یا میم او قاطع قاف الف طا عین له لام ها او سر سین را نو دا په دې کې راجمع شو نص حکیم قاطع له سر چې دال پاس یاد کړه حروف مقطعات ورته یاد شو نص حکیم قاطع له سر حروف مقطعات بیا په 15 قسم دي لکه ایک حرفی دی پکې ځینی یو حرفی ز دو حرفی زمشتا درې حرفی زمشتا چار حرفی مشتا او 5 حرفی مشتا ایک حرفی چې کم دی نو دا د 3 سورتونو پاول کې دا راځي یو حرف والا چې کم دی د 3 سورتونو پاول کې راغل دی نون قاف صاد دا ایک حرفی یو حرف دی نون یو حرف دی لکه نون والقلم وما یسطرون او دارنګه قاف او دغه شان کې صاد دا د 3 سورتونو پاول کې دا یو حرف راځي دو حرفی ز چې کوم حروف مقطعات دي نو د 9 سورتونو پاول کې دا راځي 9 سورتونه لکه حامیم یاسین طه طاسین وغیرہ او بیا ځان لو ګورا چې دا حامیم 2 حرفونه دي یاسین 2 حرفونه دي طه 2 حرفونه دي طاسین 2 حرفونه دي 3 حرفی د 3 حرفی چې کوم حروف مقطعات دي دا د 14 سورتونو په اول کې راځي لکه الف لام میم 3 حرف دي دغه شان طاسین میم 3 حرف الف لام را عین سین قاف سلور حرفی د 2 سورتونو په اول کې راځي یو الف لام میم را یو الف لام میم صاد دغه سلور حرفونه دي الف لام میم را الف لام میم صاد 5 حرفی ز دام د 2 سورتونو په اول کې راځي 15 حرفی لکه یو سورت مریم ده کاف ها یا عین صاد او بل حامیم عین سین قاف در اغلی دی بیا دلتا ذہن کی یو خبر راځي چیرې قرآن کریم کو الله رب العالمین د خلق د هدایت لپاره لګل هدل للمتقین هدل للناس د خلق د هدایت لپاره دی نو د سه حرف کې ولی الله رب العالمین ذکر کړی دی چې داغي په معنا باندې موږ نه پوهیږو داغي په مطلب باندې موږ نه پوهیږو نو موږ بعد دینا هدایت حاصل کو چې موږ په معنا او مطلب باندې نه پوهیږو داغي جواب دی چې په دې کې هم غټ هدایت دی چې دې په معنا او مطلب موږ نه پوهیږو او هغه دا دی چې الله رب العالمین موږ او تاسو ته وایي که هر څومره پوهه شي تاسو ډېر غټ عالم ولې نشي خو د الف لام میم په معنا باندې نه پوهیږي دومره وړو کې حرف دی او د دې په معنا باندې نه پوهیږي الف لام میم په دې مې نه پوهه کړی د دې علم نظر کوم مزه حاصل کا نه شي حاصلولې تکبر ختميږي قرآن شروع کې اول نظر توای چې ګوره تکبر درب کې راغلی نو الف لام میم معنا وکړه نه شي کولای عاجز شوي نو تکبر ولې کې الف لام میم در دې لپاره انورم په کې د الله ډېر حکمتونه وای خدام علماء ذکر کړی دی چې دې کې الله رب العالمین وای دوکانه شي که څومره غټ عالمي خدای الف لام میم په معنا باندې نه پوهیږي دا به پیری نه دي
بعض علماء د دې تاویلی معناګانې کړلي او چیرې چا ویلي چې دې معنی ده دا د الله د نومونو نوم دی، چا وی د پیغمبر په نومونو کې یو نوم دی، چا نورې معناګانې هم کړلي. خو صحیح خبره دا ده د ټولو نه غوره خبره چې د دې په معنی او مطلب باندې صرف یو الله پوهېږي، بل څوک د دې په معنی باندې نه پوهېږي. نو ځکه دلته موږ معنی کوو الف لام میم. الله تعالی پوهېږي په معنی او مطلب د دې حروفو باندې. ذالک الکتاب دا عظیم الشان کتاب دی، لا ریب فیه هیڅ شک نشته په دې کې. اولنۍ خبره د الله د کتاب عظمت، د الله د کتاب لوی شان. ذالک الکتاب دا عظیم الشان کتاب دی، دا لوی شان والا کتاب دی. لا ریب فیه هیڅ شک نشته په دې کې. یا الله ته شک پکې نشته نو خلکو خو پکې شک کړی دی، کافرانو شک کړی دی. نو یو مطلب داري چې لا ریب فیه لا ترتابو فی پدې کې شک مکوئ، نپی په معنا د نهی سره چې پدې کې شک مکوئ تاسو مؤمنانو. او بل مطلب ادارې چې اگر چې دا کافران پکې شک کوي، خدا د الله د طرف نه پراتلو کې پدې کې هیڅ شک نشتا. جبرئیل علیہ السلام راوړې دی، پدې کې هیڅ شک نشتا. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی، پدې کې هیڅ شک نشته. پدې کې هیڅ شک نشته چې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی او الله رب العالمین را لېږلی دی. او جبرئیل علیہ السلام دا هغه راوړی دی، په نبی علیہ السلام باندې نازل شوی دی. نو ذالک الکتاب دا عظیم الشان کتاب دی، لا ریب فیه هیڅ شک نشته پدې کې، هیڅ شک نشته پدې کې. هدی للمتقین هدایت دے د متقیانو د پارا، هدایت دے د متقیانو د پارا. او بعضی لکه قرآن کریم بلی صورت دے پائے کہ اللہ تبارک و تعالی فرمائی، تقریباً صورت آل عمران دے چھپائے کہ اللہ تبارک و تعالی وی چی دا ہدی للناس دے. صورت تقا صورت دے را سورہ بقرہ 185 نمبر آیات دے 185 تدی صورت بقری پائے کہ اللہ رب العالمین وی هدی للناس د ټولو خلقو د پارا ہدایت دے. وس ہدایت د متقیانو د پارا مطلب دارے چې متقیان د دینه پیدا اخلی، څوک دی پیدا واخلی څوک نه، متقیان دی پیدا اخلی. یا ثبات للمتقین د متقیانو د پارا مضبوطواله دی، او یا شرافت للمتقین د متقیانو د پارا عزت دی او شرافت دی. د دې وجنا امام رازی رحمه الله فرمایي چې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دي من احب ان يكون اکرم الناس فليتق الله، چې څوک دا غواړي چې زه په خلکو کې عزتمن جوړ شم دې د الله نه ویریږي، تقوا دی اختیار کی. عزتمندو تقوا ډېر لوی صفت دی. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دام وی هم المؤمنون بی الذین یتقون الشرک، دا کسان دي د متقیان چې په الله ایمان دی او د شرک نه ځان ساتي، او دارنګه دا هغه څه نه ځان ساتي چې په آخرت کې دل ضرر ور کوي. دا شان دا تعریف عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما کړی دی چې متقی چاته ویل کیږي الذي يتقي الشرك والكبائر والفواحش ويعمل بطاعة الله. متقی اغه انسان ته ویل کیږي هو الذي يتقي الشرك، اغه کس دی چې د شرک نه ځان ساتي، والکبائر او د غټو ګناهونو نه ځان ساتي، والفواحش د بے حیايي نه ځان ساتي، ويعمل بطاعة الله او د الله رب العالمین په تابعداري کې عمل کوي، خپل ژوند تیری، دې ته متقی ویل کیږي. پرهیزګار
لکه موږ به پرهیزګاره چاته وایو نو د هغې باندې ځان پویه کا. داسې تعریف هم تفسیرونو کړی دی چې دا متقی هغه انسان ته ویل کېږي الله یراک مولاک حیث نهاک، چې تا ونه ویني ستا مولا، چې الله تا ونه ویني حیث نهاک د کوم ځای نه چې ته منع کړی. دغه تقوا ده او دغه پرهیزګاري ده چې په هغه ځای کې الله تا ویني چې د کوم ځای نه منع کړی. اوس یو انسان ځان نه ډېر غټ زبرګ ساز کړی دی او په ظاهره باندې ډېر ښه دی، خو چې هغه څه ځای ته ورځي چې په الله رب العالمین د هغې نه منع کړی، نو دغې ته متقي او پرهیزګاره نشي ویلی. الله یراک مولاک حیث نهاک، کوم ځای نه چې منع کړی نو هلته د الله تا ویني، یعنې هلته مزه. علی رضی الله تعالی عنهما فرمایي، علی رضی الله تعالی عنه چې التقوى ترک الاصرار علی المعصیه وترک الاغترار بالطاعه. تقوا دی ته ویل کېږي چې ترک الاصرار علی المعصیه، په ګناهونو باندې همیشواله پرېږدي. ګوره متقی دی ته نه وایي چې ګناه به نه کوي، ځکه دا خامخا به کېږي. انسان چې د ده نه ګناه کېږي، غلطي کېږي، خو دی به په ګناه همیشواله نه کوي. وترک الاغترار بالطاعه، او پرېښودل د مغروره کېدلو په تابعدارۍ باندې، په خپله عمل به نه دوکه کېږي. لکه انسان چېرته یو شپه پاسي تهجدو ته او نور ټول خلکو ته بیا هغه بېدینه ښکاري، داسې به نه کوي. یا دی چېرته یو منزله راشي او نور ټول خلک ورته بېلمازه ښکاري، داسې به نه کوي. بس مسلمان به داسې چې که د ده نه په ټول عمر کې تهجد نه پاتې شوي، بیا به همدې د الله نه یریږي او بل مسلمان ته به ګمان کوي چې کیدی شي دې زمانه ښیي. دارنګې ته هر منزله په هر منځه کې د جمع سره شریکې، خو بیا به هم بل مسلمان اگر چې هغه په منځونو کې سوس دی، خو بیا به هم د هغه باره کې ښه ګمان کې او د الله نه به یریږي. ځکه که تا په دې دوکه شوي چې یاره زه خو ډېر اوچت مرتبې ته ورسېدم او زه خو ډېر نیک یم او زه خو جنتي یم، په دې الله خفه کېږي. د دې د وجې نه عمل الله تبارک وتعالی بربادی په دې سره. بني اسرائیلو کې یو کسو دومره نیکو د هغه باره کې راځي چې په سخته ګرمۍ کې هغه کله لمونځ به کاو نو د پاسه په هغې باندې به وریځ راغله، کرامت و د هغه عزت و، وریځ به پرې راغله او هغه وریځ سوری به پرې کړی و چې دا سړی د ده ګرمي ونه شي. دومره پرهیزګار او تقوادار چې الله رب العالمین ورسره دومره مدد کاو. یو ځل د ده خواله یو داسې بېلمازه سړی هغه خواله راغی چې ګناهګارو په ګناهونو کې ډوبو. هغه غریب راغی چې یاره ډېره ګرمي مې شوې ده، د ده خواته سوری دی، دې ته به زه هم کښېنمه چېرته، دې ځان له لمونځ کوي زه هم کښېنمه. هغه سړي چې لمونځ کړی دی ده ته یې کتل دي، نو دې ګناهګار سړي ته ډېر سپک کتل دي او هغه ته یې بد ارادې، په هغې الله رب العالمین خفه شوی دی او د هغه عمل برباد شوی دی. کوم چې تقوادار پرهیزګار انسانو چونکې په خپل عمل مغروره شو، دوکه شه چې یاره زه خو ډېرې اوچتې مرتبې کې یم، حالانکې ته به دا سوچ کې چې مال الله له توفیق را کړی دی، دې بل له دې م الله ورکي او خپل کمال وی نه ګڼې. ګورئ که خپل کمال دې وګاڼه په دې باندې الله رب العالمین خفه کېږي. بل تعریف د دې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما کړی دی، الله ترى نفسک خیرا من احد. تقوا دی ته ویل کېږي چې ته به خپل ځان د بل مسلمان نه غوره نه ګڼې. دغه پرهیزګاري ده چې خپل ځان به د بل نه غوره نه ګڼې. دغه شان د دې تعریف داسې شوی دی، المتقی من سلک سبیل المصطفى ونبذ الدنيا وراء القفا
وکلف نفسه بالإخلاص والوفاء وجتنب الحرام والجفا. متقی اغا انسان تویلے کی من سلکا سبیل المصطفى اغا څوک چې روان شي په لاره د مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لاره رواني. نو که یو سړی داسې دی چې هغه د ځانې په ظاهره متقي ساس کړی دی، پرهیزګار یې ساس کړی دی، مثال په طور په یو غره کې ناست دی او دی نه خوراک کوي نه څښاک کوي او د الله بندګي کوي، خو د نبي علیہ السلام طریقه خدای اختیار نه کړه. ځکه ځینې کته شته دی داسې پیرانه هغې د جومات ته منزل هغې نه راځي، وایي موږ رسېدلي یو، جومات ته منځونه نه راځي، د جمعې د جمعې منځ هغې نه کوي او وایي موږ رسېدلي یو او خلک د هغې خواله ځي او هغې لوی پرهیزګار هغه ګڼي، لوی دیندار یې ګڼي، حالانکې دغه تقوا نه ده. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقه خدا وه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دعوت کو خلکو ته، نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د جمعې او د جمعې د هغې اهتمام به کوو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لار باندې تلل دغې ته دا پرون هم ویلی شو چې په عمل کې دا ضروري ده چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقه به وي. یا ګوره یو سړی اوس دومره مثال په طور باندې هغه وایي چې زه دومره اخلاص دی راکړي چې د اختر ورځ ده او د اختر په ورځ باندې دا ټول خلک ځان له به مثال په طور د غټ اختر ورځ ده او دی وایي چې دا ټول خلک به ځان له غوښې خوري او دا تکي دي او دا مزي دي او یاره زه په دې کې غټ اخلاص کوم او غټه دینداري کوم، روژه نسم. نو د دا روژه کې به ثواب وي، حالانکې ته ځان وږې که د الله د رضا دپاره یې داسې وکړه، ایت خالص دا رضا وه چې زمانه الله راضي شي، د دې دپاره یې روژه ونیودله او د سهار نه د ماښامه پورې ځان وږې که ځان یې تږې که، خو دې ثواب خلاصه د ده الټه ګناه وشوه. ولې د نبي علیہ الصلوۃ والسلام طریقه اختیار نه کړه، د نبي علیہ الصلوۃ والسلام په طریقه عمل ونه که. یو سړی وایي چې روژه را روانه ده، نور خلک به سهار نه روژه ماښام کې به روټۍ وخوري او زه داسې کار کوم چې ماښام کې م روټۍ نه خورم، بس چې پېشمني کې مې خوړل ده نو بل پېشمني پورې بیا رسوم او یاره 2 روژې ډبلې دغه شانته کې نسم او ښه اخلاص کوم او د الله رضا لټوم، الله به راضي نه کي. ځکه الله چې راضي کي هغه د پیغمبر په طریقې سره چې تبا پېشمنیم کې پاسی با یو سړی وایي زه پېشمني ته نه پاسم او زه دومره پرهیزګاري کوم، نه دا پرهیزګاري نه ده. دی به پېشمني هم کوي، دی به بیا ماښام کې روټۍ هم خوري، څومره یې چې وسوه به خوري، خو لیکن د نبي علیہ الصلوۃ والسلام د طریقې مطابق به عمل کوي. دا ضروري خبره ده. نو دې ته تقوا ویل کېږي چې د نبي علیہ السلام په لار رواني. ونبذ الدنیا وراء القفا، دنیا شاته وغورځوي، هغې سره محبت نه کوي. وکلف نفسه بالاخلاص والوفا، او خپل ځان کې اخلاص پیدا کی، وفاداری پیدا کی. وجتنب الحرام والجفا، ځان د حرام نه وساتي، ځان د ظلم نه وساتي، نو دې ته تقوا وایي. دغه شان ابراهیم ابن ادهم رحمه الله وایي التقوى الا یجد الخلق فی لسانک عیبا. تقوا دی ته ویل کی چې خلق ستا په ژبه کې څه عیب وینني، بد اخلاقي وینني. ولا الملائکة فی افعالک عیبا، ملائک ستا په کارونو کې بد کارونه وینني. ولا ملک العرش فی سرک عیبا، الله ستا د زړه په رازونو کې غلط سوچ وینني، نو دې ته تقوا ویل کېږي. لکه موږ اکثر موږ ذهن کې دای کنه چې تقوا به څه دې ته وایي، موږ پرهیزګاره زموږ په سوچ کې داسې راځي، پرهیزګاره موږ وایي هغه څوک به وي چې را بس هغه بس اوږدې اوږدې جامې اچولي، اوږدې اوږدې جامې اغوستي غټې غټې، او هغه ښه پوره غټ پټکې والی او ببر سر ګرځي، او دارنګې سر چرته په عمرونو کې هغه ږمنځوي نه، او ګیره داسې خودې خوتلي غټه او هغه یې ږمنځ کړل نه، یو تیل یې وله چېرته نه یې ورکړ،
زمونږ په ذهن کې متقی ته وایي، اکثر خلکو ذهنونو کې دا راځي، حالانکې دا نه ده. ګورئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ګوره نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه غټ تقوادار او پرهیزګار بل څوک نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام با ګیرې مبارکې له داسې تیل ورکول چې دا به پړقېده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به یخته د هغې حفاظت کاو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د خپلو کپړو خیال ساته، د لباس خیال به ساته، هغې باندې به سګن وغیره نه و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به پاکي خوښوله. نو دې وجې نه تقوا دې ته ویل کېږي چې ستا د الله رب العالمین نافرماني ونه کړي بس، او د پیغمبر په طریقه ژوند تیر کړي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د کعب الاحبار نه تپوس وکړه چې متقی چاته وایي. هغه ورته یو لنډ مثال ووایه، وی ته په داسې لار باندې چېرته تللی چې د هغه لار سیډونو ته غني پرتي. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ویل آو، وی په هغه لار باندې چې کله ته ځې نو په ما عملت فی، پای کې څه عمل کې، په کومه طریقه باندې ځي. هغه ویل ډېر په احتیاط باندې روان یم، یریږم چې چېرته د هغه نه زما جامې راونه نسي او خوږ پې نه شمه، دا جامې ځان پسې راتاو کړمه. هغه ورته ویل په ذلک التقوا، دقه د تقوا مثال دی. دا تقوا ده چې داسې به په دنیا کې ژوند تیری چې ستا نه ګناه ونه شي، بس ځان به راغونډېره دې فتنو نه. دغه شان دویم مثال درې په حدیث کې بیان شوی دی چې کالطایر الحذر، متقی به د هغه مارغه په شان ژوند تیری چې هر وخت یریږي، چېرې ښکاري به مې ښکار کي، ښکاري به مې ښکار کي، اوس به ما ولي. دقه شان د کې دی په دنیا کې متقی انسان داسې ژوند تیری چې چېرته ګناه رانه ونه شي. او دام د تقوا تعریف شوی دی چې ان تزین سرک للحق کما زینت ظاهرک للخلق. څنګه چې دا ظاهر خلکو ته دا ښایسته کې، نو دا باطن هم الله رب العالمین ته دا ښایسته کا، حق ته ښایسته کا. نو دغې ته ویلی کېږي تقوا. بیا په تقوا کې ډېرې پیدې دي، لکه سورت مائده 27 نمبر آیت کې الله رب العالمین فرمایي چې چا کې تقوا راغله د هغه عمل الله قبلوي. انما يتقبل الله من المتقین، الله عمل قبلوي د متقیانو. دغه شان سورت انفال 29 نمبر آیت کې الله رب العالمین وایي چې چا کې تقوا راغله نو الله به په دشمن باندې غالب کی. او دریم سورت طلاق 2 نمبر آیت 3 4 5 کې راځي چې چا کې تقوا راغله الله رب العالمین باغ انسان د دنیا د غمونو نه بچ کی. د دنیا غمونه باغ ته نه وي، د دنیا چې څه قسمه غمونه د هغې نه بېغمه وي. او دی وجه نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ویلي چې ځان د هغه وړو وړو ګناهونه نه وساتئ، ځکه دا واړه واړه ګناهونه دا چې کوم دی د دې نه غټ جوړ شي، کبیره جوړه شي، او په ګناهونو باندې انسان چې کوم دی نو عادت شي. نو تقوا دغې ته ویلی کېږي. الله رب العالمین وایي د قرآن کریم نه چې پیدا اخلي نو هغه متقیان دي. هدى للمتقین، هدایت دی د متقیانو دپاره. الذین یؤمنون بالغیب، اوس د دې ځای نه د متقیانو 5 صفتونه الله رب العالمین بیانوي. یو صفت یې دا دی الذین یؤمنون بالغیب، متقیان هغه کسان دي چې ایمان لري په غیبو باندې. غیب څه شی دی؟ نه کم څه چې زموږ نه د سترګو نه غایب دي او الله ویل دي، پیغمبر ویل دي، په هغې باندې ایمان لري. الذین هغه کسان یؤمنون بالغیب چې ایمان لري په غیبو باندې. دویم صفت ویقیمون الصلاة، او پابندي کوي د مانځه. او دریم صفت ومما رزقناهم ينفقون، او ځینې د هغه مال نه چې ورکړی دی موږ دیو ته. ينفقون د الله په لاره کې لګوي، د الله رب العالمین په لاره کې لګوي چې څه ورله موږ ورکړي دي. او د دې نه مراد صرف مال نه دی، بلکې چې څه ورله موږ ورکړي دي زندگی م ورکړه ده د الله رب العالمین په لار کې د هغې نه لګوي. دا د متقیانو صفتونه شو. یو چې په غیبو ایمان لري، دویم د مانځه پابندي کوي، او دریم دا دی
چې موږ ولله څه ورکړي دي هغه د الله رب العالمین په لاره کې هغه لګوي. او څلورم صفت د متقیانو دا دی والذین یؤمنون بما انزل الیک، متقیان هغه کسان دي چې ایمان لري بما انزل الیک په هغه کتابونو باندې چې نازل شوي دي تا ته، بما په هغه وحی باندې انزل الیک چې نازل شوی ده تا ته پیغمبره، په هغه قرآن باندې چې تا ته نازل شوی دی. قرآن کریم بما نه مراد وحی ده، نو په وحی کې وحی جلیم راله وحی خفیم راله، یعنی قرآن هم راغی او احادیث هم راغله. والذین او هغه کسان یؤمنون چې ایمان لري بما انزل الیک په هغه وحی باندې چې نازل شوی ده تا ته، وما انزل من قبلک او په هغه وحی باندې چې نازل شوی ده ستا نه مخکې. اے پیغمبر ستا نه مخکې چې کوم وحی نازل شوی ده په هغې باندې ایمان لري. او داسې ونه ویل چې من بعدک ستا نه وروستو، ځکه وجه دا ده چې د نبي علیه صلات وسلام نه وروستو نه پیغمبر راغلی دی او نه یو کتاب راغلی دی. دا د من قبلک ستا نه مخکې راغلی دی، مخکې د نبي علیه صلات وسلام نه راغلی دی، لکه ټول آسمانی کتابونه چې نازل شوي دي 104 یو سل څلور، او په دې کې دا څلور کتابونه غټ غټ کتابونه دي لکه تورات، انجیل، زبور او قرآن، او دا سل صحیفې دي. صحیفو کې په شیش علیه الصلاۃ والسلام باندې شیش علیه السلام په ده باندې 60 صحیفې نازل شوي وي، شپېته په ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام باندې 30 او په موسی علیه الصلاۃ والسلام باندې د تورات نه مخکې 10 دا صحیفې نازل شوي دي. نو سل صحیفې شوي، واړه واړه کتابونه، صحیفونه مراد واړه واړه کتابونه، او دا څلور پکې غټ غټ کتابونه دي. نو مخکې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه راغل دي او په قرآن کریم سره بیا هغه منسوخ شو. د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه وروستو صرف عیسی علیه الصلاۃ والسلام راځي، خو هغه په حیثیت د پیغمبرۍ نه، هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د شریعت مطابق زندگی تیری، د هغه د پیغمبرۍ دور هغه مخکې و، وروستو چې راځي دا نوی پیغمبر نه دی. وما انزل من قبلک او په هغه وحی باندې چې نازل شوی ده ستا نه مخکې، وبالآخرة هم یوقنون او په آخرت باندې هم دیو یقین ساتي، په آخرت باندې هم د دیو یقین دی. دا د متقیانو صفتونه شو. اوس چې دا 5 صفات په چا کې راغله، دا 5 صفتونه پکې راغله، نو د هغې دپاره د دنیا حکم او د آخرت حکم، د دنیا او د آخرت حکم د هغې بیانېږي. اولئک دغه 5 صفتونو والا علی هدی من ربهم په پوره هدایت دی د طرفه د رب خپلنا، په پوره هدایت دی د طرفه د رب خپلنا. واولئک هم المفلحون او دغه کسان هم دیو دی کامیاب، دغه کسان کامیاب دی. ځکه داسې کامیابي ورته میلاو شوه چې په هغې پسې وروستو ناکامي نشته دی. دغه کسان دي چې داسې کامیابي ورته میلاو شوه ناکامي وروستو پسې رانشي. نو ګوره یو صفت د متقیانو هغه دا شه چې په غیب ایمان لري، دویم صفت چې د مانځه پابندي کوي، او دریم صفت چې د الله په لار کې څه لګوي، او څلورم صفت چې پیغمبره د تا ته چې کوم څه نازل شوي دي کوم وحی قرآن او حدیث په هغې باندې ایمان لري، او پنځم دا څلورم چې وما انزل من قبلک ستا نه مخکې چې څه نازل شوي دي نو په هغې باندې ایمان لري او په ورځ د آخرت باندې د یقین ساتي. اول نمبر ایمان بالغیب، دویم نمبر اقامت الصلاة، او دریم نمبر چې زکات ورکوي، یعنی دا الله رب العالمین په لار کې څه لګوي، او دا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک دا بیا څلورم دی، او بالآخرة هم یوقنون دا پنځم. چې دا 5 خویونه بچا کې رااله نو د هغې دپاره هدایت دی طرفه د رب د دیونه،
او دغه خلق دا کامیاب خلق دی. بیا د ان الذین کفرون نه د دویمې ډلې چې هغه مغضوب علیهم دی د هغې بحث به کېږي، د هغې وضاحت کېږي. ان الذین یقینا هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی دی سواء علیهم برابر ده په دیو باندې انذرتهم که ته یې دیو لره ام لم تنذرهم او که نه یې دیو لره لا یؤمنون دیو ایمان نه راوړي. الله رب العالمین وای هغه کسان چې کافران دي پیغمبره که ته یې او که نه یې خو دیو ایمان نه راوړي. اوس دلته ذهن ته یو سوال راځي چې الله د دعوت بیا څه پیدا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځان دومره ستړی کوي چې الله ته ویلي کې ته ولا دعوت ورکې او که نه ورکې که یې او که نه یې خو ایمان نه راوړي. د هغې جواب در دې نه مراد ضدي کافر دی، ضد او عناد والا کافر چې دی هغه ته که ته دعوت ورکې او که نه ورکې هغه ایمان نه راوړي. په ضد باندې چې څوک ودرېد که نه نو هغه په هغه باندې څوک خبره نشي منلی. د دې د وجې نه چې چا کې ضد نه و هغه خلکو ایمان راوړی دی، خو ضد چې په چا کې و لکه ابو جهل شو او داسې نور کافران نو هغې ایمان را نه وړ. ان الذین یقینا هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی دی سواء علیهم برابر ده په دیو باندې انذرتهم که ته یې دیو لره ام لم تنذرهم او که نه یې دیو لره لا یؤمنون دیو ایمان نه راوړي ځکه چې ضدیان دي. ختم الله زکا چې مهر لګولی دی الله تعالی علی قلوبهم د دیو په زړونو باندې وعلى سمعهم او د دیو په غوږونو باندې وعلى ابصارهم غشاوة او د دیو په سترګو باندې یو قسم لپردی دي ولهم عذاب عظیم او د دیو دپاره عذاب دی لوی. الله رب العالمین وای د دیو په زړونو الله مهر لګولی او د دیو په غوږونو باندې او په سترګو یې پردې دي. دلته هم یو سوال پیدا کېږي چې هر کله الله رب العالمین د دیو په زړونو مهر ولګاو، الله یې په غوږونو باندې مهر ولګاو او الله رب العالمین یې په سترګو پردې راوستې نو بیا دیو ته څه ګناه ده؟ دا خو الله پې مهر لګولی دی. د هغې جواب دا دی چې دا الله تبارک وتعالی په دیو چې دا مهر والی دی نو دا د دیو اصل کې دا کسب د دیو دی، دا دیو کړی دی په ځان باندې او دا د هغه بد عملونو سزا ده. او الله تبارک وتعالی د یو ګناه سزا ده مقرر کړي. لکه مثال په طور باندې یو انسان دی او هغه انسان ګوره الله رب العالمین ورله اختیار ورکړی چې ګناه مه کوه. لکه حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله یو مسلمان بنده ګناه وکړي لاول چې څوک پیدا شي ګوره دیم په حالت د اسلام کې هر ماشوم چې پیدا کېږي په اسلام پیدا کېږي، بیا وروستو دنه یا کافر جوړ شي یهودي نصرانی مجوسی عیسائی داتې جوړیږي. وایي کله چې یو انسان ګناه وکړي د ده زړه لاول تک سپیني خو چې ګناه یې وکړله په زړه باندې یو تور ټاکی پیدا شي وشي، که ده توبه ویستله دغه ټاکی وران شي او بیرته زړه تک سپیني. خو که دی یو ګناه وکړه توبه نه وباسي بیا ورپسې بله ګناه وکړه توبه نه وباسي بله ګناه وکړه د ده سره چانس شته دی چې دی توبه وباسي او دا څومره ټاکې شوي دي دا وران کړي د توبې په ذریعې سره په توبه یې وینځي. خو دی توبه نه وباسي ګناهونه کوي نو چې کله یې زړه تک تور شي بس د ده نه د قبضې نه بیا خبره ووتله بیا پې الله مهر ولګوي چې ته نه سمیږي بس دی بیا د جهنم په اور باندې بیا سموي. او د دې مثال علما دا پیش کوي لکه چاله د ګاډي چل نه ورځي، د ګاډي چل در نه درځي تا سره دا اختیار شته چې ګاډي ته مخ یې بیا چې ګاډي چل نه درځي ګاډي ته کېناستې اوس هم در سره اختیار شته ګاډی مه سټارټوه تا سټارټ که اوس ګاډی رسټارټ که بیا هم در سره اختیار شته دی چې ته دې له دا روانومه چل نه درځي صحیح چلولی نه شي خو تا روان که اوس اخوسته اختیار نشته دی. اوس که کم ځای ته یې ګزارلی هلته به ګزارېږي ځکه دې لږ ځای پورې تا سره اختیار و خو تا هغه اختیار د هغې غلطه پیدا دې واخیستله. الله رب العالمین هر بنده له دا ویل دي چې ګوره دا ګناه مه کوه په دې باندې زړه تورېږي، دا ګناه مه کوه په دې باندې په زړه مهر لګي د جهنم مستحق ګرځي کافر کېږي او دی کوي الله پې مهر بیا ولګوي.
نو الله رب العالمین فرمائی ختم الله علی قلوبهم زکا چې مور لګولې دی الله تعالی د دیو پزلونو باندې وعلى سمعهم او د دیو په غوګونو باندې وعلى ابصارهم د دیو پسترګو باندې غشاوتون یو قسم لا پردی دی ولهم عذاب عظیم د دیو د پار عذاب دی لوی یو ځل بیا ترجمه ورې لفظي الف لام میم الله تعالی فیږي په معنا او مطلب د دې حروف باندې ذالک الکتاب د عظیم الشان کتاب دی لا ریب فیه شک نشته په دې کې هدل للمتقین هدایت دی د متقیانو د پاره الذین اغکسان متقیان دی یؤمنون بالغیب چې ایمان لري په غیب باندې او یقیمون الصلاة او پابندي کوي د مانځه ومما رزقناهم ينفقون او زینی دا مال نه چې ورکړې دې مونږ دیو ته لګي د الله په لار کې والذین آکسان یؤمنون بما انزل الیک چې ایمان لري په هغه څه باندې چې نازل شوي دي تا ته وما انزل من قبلک او په هغه څه چې نازل شوي دي ستانه مخکې وبالآخرة هم یوقنون او په ورځ د آخرت باندې دیو یقین ساتي اولئک دغه کسان علی هدى من ربهم په پوره هدایت دی د طرفه د رب خپلنا واولئک هم المفلحون او دغه کسان هم دیو دی کامیاب ان الذين كفروا یقینا کسان چې کفر کړل سواء علیهم برابر د پدیو باندې انذرتهم کتیری دیو لرا ام لم تنذرهم او کنیری دیو لرا لا یؤمنون دیو ایمان نراوړي ختم الله زکا چې مور لګولې دی الله تعالی علی قلوبهم د دیو پزلونو باندې وعلى سمعهم او د دیو په غوګونو باندې وعلى ابصارهم او د دیو پسترګو باندې غشاوتون یو قسم لپردی دی